تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تو جدوجہد جہاد تے سنگ چی دا اللہ دا شان سرخائی ہم دقا سی جہادو کے دا اللہ پلار کے دا اللہ دا دین دا غلبی دا پارا سمرا محنت پکار دے دا آگا دا شان سر چکم محنت خواہی مغا سی محنت ہو گئی محنت ہو گئی دا دین تبلیغ کول قولی گواہی دادا اللہ فرمائی دا استاسو ڈیوٹی دا جہاد نو دا اللہ دا شان لائق تو سمرا محنت ہے مغا سی محنت ہو گئی ستا دا خپلو بچو دا رزق دا گٹرو دا پارا سمرا ستڑی تیرے دا دین زیاد دا اللہ حق دے چھ دا بندگی دا عبادت دا پارا دستڑی تیرشی ام دا دق کی جہاد دا پارا هو اجتباکم اللہ تاسو منتخب کریے تاسو غورا کریے دا دیر نچی دا کرکٹ پر ٹیم کی کلاڑی منتخب کرے شو سلیکشن ہو شو پا قومی کرکٹ ٹیم کے نو ٹول قوم جشن مناو ہو دلتا اللہ فرمائی ستاسو سلیکشن شوئے دے وَجْتَبَاكُمْ دا دق کار دا پارا دا دے ڈیوٹائی دا پارا دا حق دا دے گواہی دا پارا اللہ ستاسو انتخاب کرے دے نو دا اسلام دا غلبی دا کار دا دین دا دعوت دا کار دا دین دا اقامت دا کار دا پار استاسو انتخاب اللہ کرے دے دا مقام و مرتبخ پلو پیجنا او پا دے انتخاب کی اس ستا دا استفاع اس گنجائش نشتے دا دے ڈیوٹے نا استفاع ورکول خستا مرگ دے تا دا دوزخ اور تزان اچول دی دا دیو جنا دا استفاع گنجائش پکی نشتے هو اجتباکم اگر تاسو منتخب کریے دے کار دا پارا چھ دا اللہ پلار کے دا گواہی تاسو ورکوئی دا بیان بکوئی قولی گواہی عملاً او دا مال انہ دا جان او دا مال طول سرمائے و پا دے لار کے لگوئی دا ستاسو عملی گواہی دا او دا دے عملی مصداق با پخپل جوڑے گی دا سی نئی چھ خلق سنگوئی دا ترکان بخپل کٹ ماتی یو دا انگر بخپل لور پسی ستا کٹونا بخپل مات نئی پدے لار کی او ستا لور بپس نئی تو باول دا خپل دعوت عملی مصداق بخپل جوڑے گی عملی گواہی دے دا پارستا انتخاب شوے دے هو اجتباکم اللہ تاسو منتخب کری دا منصب تاسو تدر کردے دے خوشحال شئی وما جعل علیکم فی الدین من حرج او پتاسو بانے دا دین پا دے لار کے سحرج او تنگی ندے خودے تاسو تر ٹولے لارے کولاو دی تاسو دا ترقی منزلون تکولے شئی دین پا کارون کے و دا عبادت پا کارون کے ہم سے تنگی ندے خودے منزونا روجے حج زکاة دا سچ فرض کری دا ستاسو دا تنگی ندی بلکہ دا ستاسو عملی و ضرورت ہم دے دا دینا بغیر ستاسو دا جون ڈسپلن اور برابری کی نا پا عام و رزو کے ہم خود جیمی پا رزو کے بعض سادگان ہوئی کنا دا جیمی و رز کو بلکار پا کینے کی صرف منزونا کی گی پکے کہ دا جیمی پا رزو کے منزونا نوے دا دی جون ہز ڈسپلن نبرابرے دا تا ٹک کار پا دے ورس کے نشو کولے دا ورس کو منظم کڑی منز دا پا دے کہ ڈسپلن منز پیدا کڑے دے پا دے کہ راتا ہوزو جو صبر دیر کارو نکو دا خدا منز برکت دے تجارت کوا پیسے گٹا سے تنگی دے بان ندے خو دے سبل سے مشکل چی تا تا گرانی اگر طول پا مخکنو امتونو چی کم تنگے سو پتا سو ندی خودے شوی هو سماکم المسلمین
دا ملت ابیکم ابراهیم ستاسو د پلار ابراهیم ملت دی نو د خپل پلار طریقه بچی ډیر په فخر باندې پالو کوي او عموما کله کله مونږ د پلار او د نیکه غلط کارونه ځان د پاره روایت وکړ دا زما د پلار طریقه وه که غلطه ده مویزې پالو کوم فرمای دا دین دا ملت ستاسو د پلار ملت دی ابراهیم علیه السلام هو سماکم المسلمین هغه ستاسو نوم مسلمان ایښودی و الله ستاسو نوم مسلمان ایښودی دی نو مخکینی سبق ته رایادوئ چې دا ما او تا کوم نومونه ایښودي دي دا مولا الله نه دي ایښودي الله نوم مسلمان ایښودی من قبل وفي هذا د دې نه مخکې هم ستاسو نوم مسلمان او په دې کتاب کې هم ستاسو نوم مسلمان دی نو ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم چې رسول پتا سو باندې گواه جوړ شي رسول گواه جوړ شي نو رسول دا گواهی وکړه قولا نه وکړه او عملا نه وکړه قولی گواهی بیان د دین شپه او ورځ وکړو څه کمې پرې نه ښودو د مکې د مشرکانو یو کور په دې خبره گواه دی او په دې لار کې مشکلات او تکلیفونه تیر کړل سخت تیر کړل هم د دې شهادت دپاره څومره تکلیفونه او سختې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړې هر مشکل برداشت کو خپل ټول ژوند د دې لپاره وقف کړی و تر دې چې ابو لهب ته دا مقام میلاو شو یو وخت راغی چې ابو لهب کمر اوچت کو تبا لك لهذا جمعتنا هلاک شي تا موږ د دې لپاره راوغوښتو چې موږ ته ووایې چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا خپل دوستان دشمنان شو خپل کلی دشمن شو او ټول کلی خپل وطن آبایی ځای څومره خوږي سړي ته د مکې مکرمې نه د هجرت په دوران کې مکې مکرمې ته خپل مخ مبارک راوګرځاو او مکه مخاطب کړه مکې ډېره مې خوښې ستا پرېښودو ته مې بلکل زړه نه کېږي خو ستا قوم او ستا اهل ما دلته نه پرېږدي زما خبره نه مني دعوت نه مني هم په دې لار کې د حق گواهی ده د حق بیان کیږي قولی گواهی او خلق را پاسیو یو لار نه یو طریقه نه یو سختی نه چې دا څومره اذیتونه کېدی شي هغه ته او د هغې ملګرو ته اصحابو ته رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دې لار کې برداشت کوي د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چغې او سختې د عربو په ګرمو شګو باندې مکې په سخته ګرمۍ کې سملولی دی او په خېټه باندې او په سینه باندې درانه درانه کمرونه ایښودي دي او په مرۍ کې ورته پړی اچولی دی خو بلال رضی الله تعالی عنه دا گواهی پټه نه کړه دغلته هم چغه وهي احد 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 یوازې دی بل هیڅوک شریک نشته ورسره او که د دې نه سخته خبره راسره وی ستاسو دپاره نو هغه به مې همدلته کړې وه حضرت خباب رضی الله تعالی عنه سختې په ګرمو سکروټو باندې د پاسه سملول او د دې زخمي ملا سره د الله دربار ته بیا رسېدلی دی دا ملا جوړه شوې نه وه دا گواهی وه قولی گواهی وه او عملی گواهی وه خپل ژوند د صحابه کرامو هم د دې آیت مصداق عملی گواه او قولی گواه نبی کریم صلی الله علیه وسلم طائف ته تللی دی د مکې والو نه چې مایوسي راغله چې دوی خبره خو نه مني د طائف لارې د دې گواه دي چې یوازې دا نه وه چې خلکو خبره نه وه منلې خپل ټول لوفران او باش او لپګان هلکان جنکۍ ټول
د لارې یو غاړې ته بلې غاړې ته ودرولې دي او چغې وباسي کنزل کوي په کاڼو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولي او بدن مبارک د وینو نه ډک شو او بېهوش را پرېوتو خو د شهادت ذمہداري پوره کول دي که نه مقابله د دې سره نه ده خپله ډیوټي پوره کول دي د بېهوشۍ په حالت کې لږ ساعت پس سترګې مبارکې وغړېدې هوش راغی په اسمان کې یو وریځ ولیده او د ورځې نه فوراً جبریل امین راښکاره شو او وایي دا ستا سره چې څه وشو او تا ته چې څه وویلی شو دا ټول الله ولیدل او الله واورېدل او دا د غرونو فرشته ملک الجبال حاضر دی او چې ستا څه حکم وي نو دی به تعمیل کوي ملک الجبال سلام وکړو او وایي که ستا اجازت وي نو په دې طایف والا باندې دا دواړه غرونه رایو کوم او دیو په دې منځ کې ریزه ریزه به کم دا الله اجازت دی خو ستا اجازت پکار دی ستا د تعمیل حکم دی مونږ ته فرمایي نه زه د عذاب را لېږلو دپاره او د قوم د هلاکولو دپاره نه یم را لېږلی شوی زه خو رحمت للعالمین یم نو دعا فرمایي په دقه وخت کې مسلمان داعي د شهادت حق د ذمہدارۍ پوره کولو چا چې عزم کړی دا مرحلې پکې ګوره لاسونه مبارک اوچت دي او دعا کې اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اے الله دې قوم زما ته هدایت وکړي دیو نه پوهېږي ما نه پېژني که دیو نه وي د دیو په اولاد کې به د دې دین پاسبانان پیدا شي دا د ایمان مرحلې دي د طائف لارې د حبشو هجرت د مدینې هجرت د غار سور چړایان او پای کې دن نه پاتې کېدل نن موته د نیمې لارې نه واپس شو چې د شوق دپاره روان یو نه شو تللی چې ډېره لرې ده دا د ایمان د سفر مرحلې دي د بدر او د احد او د حنین او د تبوک او د مکې د فتح مرحلې دا یو یو ځای چې رایادې نو ځان له یو لوی داستان دی دا ټول سلسلې قولي عملي او په آخره کې د یو اسلامي ریاست په قیام باندې دا اختتام ته ورسېده چې په مدینه منوره کې یو اسلامي ریاست یو اسلامي حکومت قائم شو گویا د قولي شهادت د عملي شهادت تکمیل په دې اجتماعي شهادت باندې وشو چې اسلامي حکومت قائم شو نو د دې گواهۍ تکمیل وشو اسلامي حکومت او اسلامي ریاست قائم شو په مدینه منوره کې او وسره مکه فتح شو ټول عرب چې د اسلام په ماتحتۍ کې راغلل او د اسلام غلبه شوه نو د حجة الوداع موقع راغله او د وفات وخت را نږدې شو نو د حجة الوداع په موقع باندې د 1 لاک نه بره لویه مجموعه جمع غفیر جمع دی په عرفات کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل سورلی باندې سور دی د دې ذمہدارۍ د پوره کولو څومره احساس و نه ورځ نه شپه یو لمحه نه ده ضایع کړې قولي شهادت عملی شهادت دا اجتماعي شهادت ورسره دا هر څه چې تکمیل ته ورسېدل نو د دې احساس څومره دی د خپل ذمہدارۍ پیغمبر ته څومره احساس دی تاسو اورئ د خلکو نه تپوس کوي الا هل بلغت الا هل بلغت خبردار یعنی ما ته خبر راکئ جواب راکئ ما خپل کار پوره کو کنه ما تبلیغ د دین پوره وکو کنه ما د شهادت حق دا ذمہداری پوره کړه کنه ټوله جمع به یک زبان و
نعم قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. او تا د رسالت تبلیغ پورا منتوکو، پورا تبلیغ دیو تا امانت چکم تا تا حوالو تا مونږ ته پورا راورسېدو، څه شکبه پاتې نشو. تا د امت د خیرخواهۍ حق ادا کو او تا د الله په لار کې هغسې جهاد وکړو څنګه چې د جهاد کولو حق. دا ګواهي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واغسته. تاسو ګورئ که نه ذمه داري دې ته وایي، احساس دې ته وایي. ګوته مبارک اسمان ته د شهادت اوچته کړه او فرمایي اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. اے الله ته گواه شه په دې باندې چې ما خپله ډیوټي پوره کړه. اے الله ته گواه شه، اے الله ته گواه شه. دې بندگانو ټولو گواهي ورکړه. مونږ نن د دې ذمهدارۍ عزم کوو چې مونږ دا وویلی شو سباله چې اے الله ته گواه شه چې ما خپله ذمهداري پوره کړه، ما خپله ذمهداري پوره کړه او دا امانت پوره مې ورسو. الله فرمایي دا ټوله تیاری د څه لپاره ده؟ لتكونوا شهداء على الناس ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. رسول په تاسو گواشي او تاسو په خلکو باندې گواهان شي. رسول تاسو ته حق ورسو او تاسو خلکو ته ورسئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه پس فرمایل دا درې ځله چې الله گواه کو اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. نو بیا حکم وکړو، اعلان وکړو، ذمهداري مونږ ته حواله کړه. الا فليبلغ الشاهد الغائب، الا فليبلغ الشاهد الغائب. څومره خلک چې دلته موجود دي اوس یې هغه خلکو ته ورسوئ چې کوم دلته موجود نه دي. تاسو ته پته ده صحابه کرام د دغه ځای نه چېرته تللي دي. بیا دا ذمهداري چې حواله شوه نو نن ته په ټوله دنیا کې چې ګورې نو یو لاره یو وطن داسې به نه وي پاتې چې په دې لاره کوم صحابي نه تیر شوی، بلکې په مختلفو ځایونو کې د صحابه کرامو قبرونه موجود دي. مخکې اورېدلي و چې حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه ترکی ته تللی و استنبول د قلعې د فتح کولو دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیشګویي کړې وه لتفتحن القسطنطینیه. قسطنطنیه به خامخا فتح کیږي. د استنبول پخوانی نوم قسطنطنیه، عربي کې قسطنطینیه، دا به فتح کیږي. او فرمایل نعم الجيش جيشها ونعم الامير اميرها. ډېر ښایسته لښکر وی، ډېر ښه لښکر وی هغه لښکر چې قسطنطنیه فتح کوي او ډېر ښه امیر به هغه امیري چې د هغه په قیادت کې قسطنطنیه فتح شي. ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ خپل سفر سامان وتړو، قسطنطنیه ته ورسېد. او اخره کې چې پته ولګېده کلا خو زما په قیادت کې فتح نه شوه نو وصیت وکړو وی چې زه کله وفات شمه کله چې د مرګ وخت راغی پوه شو چې اوس خو زه د دې نه ښه کېږم نه نو وی زما لاش به په اس باندې وتړئ او دې قلا طرف ته به ور پرېږدئ چې څومره نږدې دغلته چېرته ښخ شم نو په دقیق خوشحاله یم. او دا خو بیا د سلطان محمد الفاتح په قسمت کې دا لیکلی شوی و چې هغه فتح کړه.
نو موږ وی کې یوازې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ سفر شوی دی او د هغه مزار هلته دی په خپله په استنبول کې د صحابو یو لویه مقبره ولیده دا پلانې صحابي دا پلانې صحابه رسېدلي دي هلته او ته چې شمال طرف ته لاړ شې اذربایجان او سمت شمال د دې ټول ځای کې د صحابه کرامو قبرونه به راته میلاو شي د دنیا ګوټ ګوټ ته صحابه رسېدلي دي همدا دعوت یې رسولی دی او نن څوک دا نشي ویلی چې زمونږ علاقې ته دین نه دی را رسېدلی هغې دا ذمه داري پوره کړه خپله الا فلیبلغ الشاهد الغائب نن دا آیتونه زمونږ دقه ډیوټي مونږ ته ښیي قولي ګواهان هم جوړ شئ دعوت د دین ورکئ خلکو ته او کفارو ته تبلیغ د دین وکئ ورسوئ دا دین او عملی ګواهان جوړ شئ ستاسو ژوند ستاسو دا بدن په دې کې د الله د نافرمانۍ ذره برس امکان کاره نشي ستاسو سترګې ستاسو ژبه ستاسو غوږونه ستاسو لاسونه زړه او دماغ دا چرته د الله د دین او د الله د پیغمبر د طریقو خلاف نشي ستا سترګې چرته نافرمانۍ ته اوچتې نشي د مؤمن سترګې غیر محرم زنانه ته کتو دپاره چرته نشي اوچتېدی او د مؤمن زنانه سترګې به چرته غیر محرم ته د کتو دپاره اوچتې نشي او مؤمنه زنانه د الله د حکم نه بغیر او د الله د ورکړی شوي لباس نه بغیر نشي ګرځېدی چې خاوند درته ووایي دا جامې مې ګورې خوښې نه دي چې بیا یې وانه غوندې نو د خپل خاوند د رضا کولو دپاره خپله مرضي پرېږدی که نه پرېږدی الله هم یو لباس مونږ ته راکړی دی یا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا اے دا آدم بچو تاسو لمونږ جامه نازله کړې ده یعنی پیدا کړې هم ده د الله چې ستاسو عورتونه پټ کړي او ستاسو بدنونه ښایسته کړي دا بورقه او درون صادر او درون لباس ګوره ستاسو د خاوندانو در اغوستولی نه دی ستاسو د پلار او د نیکه او د مور نه دی دا لباس ستاسو ته الله در اغوستولی دی تاسو ته درون صادر او درنه پرده او درنه بورقه دا الله در په سر کړې ده دا ستاسو عزت دی شیطان او د شیطان ملګري درنه د الله د خوښې لباس کوز نه کي چرته نو د شیطان به خوښې او د الله به بدي شي بے پرده زنانه د الله نه ده خوښه کومه زنانه چې په ښکاره مخ بهر میدان ته راوځي او پرده نه کوي دلته پته ولګېده د الله سره دا تعلق نیمګړی دی کمزوری دی دا تعلق خراب شوی دی دا کټ شوی دی د مؤمن زنانه مخ او د دې بدن دا د غیر محرم دپاره الله ناجایز کړی دی او په دې کې د زنانو عزت دی په دې کې د دیو تحفظ دی په دې کې د دیو قدر دی او احترام دی نو مؤمنان او مؤمنانې خپل ټول اندامونه د الله د نافرمانۍ نه چې بچ کي نو عملي ګواهي به ادا شي د الله د کتاب عملي مصداق جوړېدل او اسلامی اخلاق او قرآنی اخلاق خپلول دا د مؤمنانو شان دی او دقه ګواهي ده او د دې تکمیل بالا کیږي چې زمونږ په لاسونو باندې یو اسلامي حکومت قائم شي نو شهادت قولی او عملی تکمیل به اله وشي دې ذمهدارو ته سوچ کوئ او دا د هر فرد ډیوټي ده نو بیا حکم وکړو دوباره بیا ذمهداري بیان شوه نو تیاری ولا بیا فرمایي فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة منځونه قایم کړئ او زکات هم ورکړئ د مونځ سره به د دې جاه و منصب دا چې تاسو شوقیان جوړ شوي یئ منصبونه پکار دي مرتبه پکار ده عهده پکار ده منصب ولې غواړې ته
د دې لپاره منډې ولې وهي دا خو ذمه داري د دې نه خلک تښتي دا ځکه ستا مفاد ورسره لګېدلي دي نو چې مونځ په ذریعه باندې الله ته عاجزي راشي تذلل پیدا شي دا شوق به دې ختم شي بیا د مونځ پابندي وکړئ او زکات ورکړئ چې د مال سره محبت کم شي د زکات په نتیجه کې دا د مال دومره لوی عشق او محبت چې تاسو یې د آخرت نه او د خپل اصل ذمه دارۍ نه غافل کړي دا شی به ختم شي مسلې به هم حل شي نو مونځ او زکات د الله جنت ته د لارې برابرولو ذریعه ده او د دنیا د دې منصبونو نه به دې بیا نفرت پیدا شي د دنیا د منصب سره محبت دا د مؤمن شان نه دی د دې لپاره مهمات چلول او د دې لپاره هر ناروا او روا او هر څه اختیارول دا د دنیا پرست کار کیدی شي دا د مؤمن شان نشي کېدی فرمایي مونځ قائم کوي او زکات ورکوي مال خرچ کوي او یوازې زکات نه د زکات په نتیجه کې به د مال د خرچ کولو ماده پیدا شي نو دا د دین ټول کارونه د مؤمنانو په مال باندې رواني دا د قرآن کلاس دی تاسو ته بکسي ښودلي دي کې ورته پیسې ورکوي ښه ډېرې وله ورکوي د الله مال د الله د کتاب دپاره استعمال کوي دا ټوله خرچه یو قسم چې برداشت کړي نو هیڅ څه ګرانه نه ده او د الله په لار کې مال خرچ کوي جوماتونه د الله آباد کوي د خپل کور نه ډېر ښایسته د الله کور جوړ کړي د دې په بدل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه او یو روایت کې دی بنا الله له مثله فی الجنه الله هم د دې په شان دلته کور جوړ کړي مدارس آباد کړي د قرآن مرکزونه آباد کړي د دین د تعلیم سلسلې قائمې کړي په خپله ذمه دارۍ دا د اخلاص مرتبه چې څوک دا ووایي دا د قرآن درس دی تاسو چنده وکړئ که څه کمی راغی بیا به زه پوره کړم دا د اخلاص مرتبه ده خو کیدای شي اړو کمی را نشي د مخکې نه خپله برخه واچوه چې ستا په کیسه وشي په هر دیني کار کې خپله برخه واچوئ د مال محبت به کم شي او الله ته به عاجزي او تذلل پیدا شي او د شهادت حق د ذمه دارۍ دپاره به تیار شي واعتصموا بالله او د الله پر سې کلکې منګولې ولګوئ چې ستا خوله ژبه سترګې غوږونه لاسونه خپې زړه دماغ چرته هم د الله د دې رسۍ نه اخواته نه شي نو وړه خبره ده او که غټه خبره ده مؤمن په هغې باندې دقس یو شان عامل دی ځکه د وړې خبرې نافرماني او د غټې د ده لپاره یو شان دي او وړه نافرماني او غټه نافرماني کې الله ته څه فرق نشته د یوې روپۍ غلم غلي او د لاکو روپو غلم غلي یو ډېرې پټې کړي دي یو لږې پټې کړي دي نافرمان نوم په مؤمن نه دی پکار دا وړه نافرماني ده دا د اوبو د څښلو په وخت کې د الله خوښه طریقه کومه یوه ده نو مؤمن هم پکې پسې ګرځي په لاره د تلو د الله خوښه طریقه کومه ده او د ګاونډي سره د سلوک د الله خوښه طریقه کومه یوه ده نو که دا ټول اختیار شوي دا د مؤمنانو دنیا او دا د تیمرګري بازار او دا ټوله علاقه دا به د اخوت او د محبت او د ورورولۍ یو داسې مثال جوړ شي څنګه چې د جنت ورورولي ده فرمای واعتصموا بالله نعم المولى فرمای دا الله په دین کلکې منګولې ولګوئ ولې هو مولاکم دقه ستاسو مددگار دی مولا دی او چا چې دا مولا خپل کو فنعم المولى ونعم النصير نو ډېر ښه مولا او مددگار او کارساز دقه الله دی چاته چې دا میلاو شو نو هیڅ غم دی بیا نه کوي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين دا زمون نننی سبق او داسې ووایي چې دا اخرنی سبق و سبانۍ ورځ زمون ډېره اهمه ورځ ده مونږ به د الله تبارک وتعالی نه
دعاګانې مو غواړو او ټولې دعاګانې مونږ د سبا دپاره ساتو. څومره درخواستونه چې راغلي دي دا به مونږ سبا ته پرېږدو. خو ستاسو زمونږ د ټولو کار به دی چې سبا ته زمونږ د دې ټولې معاشرې د چوټۍ په دې ورځ باندې نر او ښځې لوی واړه په دې مجلس کې حاضري او کرسۍ او درۍ که کمیږي خپلې درۍ ځان سره راوړئ، خپل جانمازونه ځان سره راوړئ، خپل ضرورتونه په خپله پوره کوئ. او سبا چې څومره خلک راځي، نارینه راځي که زنانه راځي، به ستاسو میلمانه وي. نو د خپلو میلمنو دپاره د هغې استقبال هم وکئ او انتظامات هم ورله وکئ. زنانه هم ځان سره خپل سامان راواخلئ، خپله درۍ، خپل چټایي، خپل جانماز، چې څه شی راوړی شئ. دا مجلس د الله د رضا مجلس دی، د الله محبوب مجلس دی. دا چې ختمیږي د دې اختتام د دې د لوی خیر او د برکت ذریعه ده. کم مؤمنان او مؤمنانې د الله بندگان او بندگانې چې په سباني مجلس کې شریکي، زما یقین دی چې دا مجلس د الله خوښ دی او دا مجلس والا د الله خوښ دي. دا نارینه او زنانه لوی واړه دا چې څومره دي، زه اکثر دې ورته وایم لرې لرې مه کښېنئ، نږدې نږدې راځئ. په دې مجلس د الله رحمتونه ورېږي. هغه بل مجلس نه دی چې په حدیث کې فضیلت راغلی، دا مجلس دی. دې ته نږدې کښېنئ، دننه راځئ، په دې رحمت کې ځان پټ کړئ. اگر چې د الله رحمت دومره پراخه دی چې په دې مجلس کې شریک څوک لرې ناست دی او که څوک نږدې ناست دی. ما ته زمونږ د سوشل میډیا ذمه داران وایي چې 10,000 او 20,000 کسان برای راست په ټوله دنیا کې په دې عرب ملکونو کې یو ځای بل ځای د قرآن درس هم په دې وخت کې برای راست اوري. الله تبارک وتعالی د رحمت نه دا خبره لرې نه ده. دغه ټول مجلس والا چې څومره شرکا دي، هغه ټول شرکا به په دې کې شریک وي انشاءالله. خو زمونږ کار به دی چې کوم بې خبره خلک دی هغه خبر کړو او دې مجلس ته حاضر شو او په جمع باندې مونږ الله ته به سبا خپله جرګه پیش کوو او د الله نه به بخښنه غواړو او الله ته به توبه وباسو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله تقوای ستا د کتاب د درس دپاره ستا بندگان جمع دي او ستا بندگان جمع دي. مونږ چې څه واورېدل ستا د بندګۍ سبق مو وي، د خپل ډیوټۍ سبق مو وي. رب ذوالجلاله دا ټول راته آسان کړه. د پیغمبر د خلافت کومه ذمه داري چې مونږ ته میلاو شوې ده، مهربان ربه د دې د ادا کولو توفیق راکړه. مهربان ربه دا د قرآن سبق او دا ټول سبقونه زمونږ زړونو ته راننه باسه. زمونږ زړونه په دې سبق باندې منور او روښانه کړه. په مونږ باندې خپل رحمتونه نازل کړه. د هر قسم قهر او د غضب نه مونږ په خپل حفاظت کې وساته. رب ذوالجلاله په مونږ باندې رحم وکړه. دا مجلس د دې مجلس والو د طرف نه قبول کړه او دا مجلس د دې ټول علاقې د طرف نه قبول کړه او دا د دې ټول امت د طرف نه قبول کړه. د دې خیرونه او برکتونه په دې ټول علاقه باندې او په دې ټول امت باندې عام کړه. مهربان ربه دا زموږ حاضري ده، دا زموږ رجوع ده تا طرف ته. دا د زرګونو ستا بندگان او بندگانې دلته جمع دي، ستا د اطاعت سره جمع دي. دا ستا بندگانې په درنه پرده کې دلته جمع دي. د دې دلیل دی دا چې ستا حکم دې ومني، ستا د حکم سرتابي، سرکشي او بغاوت کول نه غواړي. رب ذوالجلاله دا حاضري د دې قبوله کړه
زموږ د دې نارینهو حاضري مو قبوله کړه دا ستا د بندګۍ اقرار دی رب ذوالجلاله ستا د بندګۍ عهد دی او عزم دی ستا دپاره جمع یو ته زموږ نه راضي شه ته زموږ دا ټول عمل په خپل دربار کې قبول کړه او په موږ باندې د رحمت باران هم راووروه دا علاقه دا ځمکه دا ټول قوم د دې څاروي حیوانات ټول محتاج دي رب ذوالجلاله د خیر او د رحمت باران په موږ باندې راووروه او خپل ټول رحمتونه موږ له راکړه د خپل قهر او د غضب نه په خپل حفاظت کې وساته مهربانه ربه د دې مجلس والو ټول حاجتونه پوره کړه د دې بچي نیک عمل او صالحه جوړ کړه دیو د قرآن سره یو ځای کړي دي ته یې د دې قرآن سره یو ځای لوی کړه د تر مرګه پورې د دې قرآن سره تړلي وساته د دې اولادونه د دې د اولاد او د دې ټول نسلونو باندې برکتونه او خیرونه عام کړه د چا چې اولاد نشته الله نیک عمل او صالح اولاد ورله ورکړه څومره خلک چې مقروض دي د قرضونو نه اخلاص کړه څومره خلک چې مسافر دي د خپل کورونو نه بهر دي الله ته چې په بهر ملکونو کې کوم رزق دی ول ورکې ته خو قادر یې د هغې نه پراخه رزق په دې خپل وطن کې هغوی له ورکولی شي د پراخه رزق سره د حلال رزق سره د ډېر رزق سره الله هغوی خپل وطن ته واپس راوله د خپلو بچو له خپل مور و پلار له چې دا د هغوی د زړونو سکون او اطمینان دی رب ذوالجلاله دې ټول مجلس او د دې مجلس چې څومره شرکا دي الله د دې ټول رشته داران د دې ټول مسافر د حلال او پراخه رزق سره خپلو کورونو ته راوله د دې قیدیان د قیدیونو نه راخلاص کړه د دې ورک خلک چې څومره دي ته یې را پیدا کړه مهربانه ربه د چا بچی چې په قید کې دی د چا بچی چې ورک دی د هغې د زړونو درد تا ته معلوم دی رب ذوالجلاله دا دردونه زموږ ټول ته ختم کړه ته طاقت لرې موږ ډېر کمزوري یو ته زموږ مددګار شه ټول عالم کفر چې د اسلام خلاف جوړ شوی ای الله ته دا ټول کفر په خپل قدرت تباه او برباد کړه مونږ او زموږ بچي او زموږ ټول قومونه د مسلمانانو د دې د ظلمونو نه خلاص کړه مهربانه ربه مونږ ستا رحمت غواړو او ستا د قهر نه ستا امان او ستا پناه غواړو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين